نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی ګرانو عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو، زمون جامعه دارالتوحید و سنه ټنډکوی ضلع صوابی د دې بنیاد تقریبا چې 8 میاشتې مخکې زمونږ د استاد محترم مولانا مفتی سراج الدین صاحب دی په لاس باندې کېښودلی شو. الحمدلله ثم الحمدلله د ملګرو قرباني وه. تقریبا د 1.5 کروڑ نه زیات اخراجات په دې مدرسه باندې وشو او الحمدلله نور هم چې مزید کم اخراجات دي نو ملګري هغې ته تیار دي. زمونږ یو دوه مشران الله رب العزت هغې له ډېر اجر ورکړي. ځای وغیره هر مکمل واغستل، برابر کړل. 8 کمرې غټ هالونه هغې پکې جوړ کړل او الحمدلله ثم الحمدلله څنګه چې تعمیري آباده شوه داسې تعلیمي په طلبای کرام هم آباده شوه. څه تقریبا 1.5 سلو پورې طلبای کرام چې په دې کې 103 طالبان دا د خامسي دي 5مې درجې او نور طلبا د متفرقه کتابونو. د مدرسې اغراض او مقاصد اول غرض د دې دا دی چې مونږه د توحید او د سنت نشر و اشاعت په داسې طریقې سره چې په کمې طریقې مونږ ته اسلافو ښودلی دی چې په هغه طریقه مونږ وکړو او د توحید او د سنت د هغې بنیادي کم ځایونه چې دي کم ځای نه راغستلی کېږي چې هغه کتاب الله دی او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي چې هغه په ښې طریقې سره طلبای کرامو ته وښودلی شي او هغه یې زده کړي او د هغې چې کم عالي علوم دي چې هغه هم په ښې طریقې سره طلبای کرامو ته وښودلی شي او هغه یې زده کړي. دا زموږ اغراض او مقاصد دي او ورسره بیا چې د دې دین د علم په رڼا کې مونږ په دې عالم کې د اسلام د نفاذ کوشش وکړو په پرامن طریقې سره چې کومه طریقه شریعت مونږ ته ښودلي. زمونږ ارادې راتلونکي وخت کې انشاءالله فلحال خو ابتدایي کال او داسې کیف متفقه غوندې مونږ دا درجې شروع کړې. آینده کې انشاءالله زمونږ د دې سره د نورو درجو هم اراده شته دی. ورسره بیا د عصري علومو چې کم طلبا کشران طلبای هغې دپاره زمونږ انشاءالله آینده کال او نورو کلونو کې اراده د دې ده چې مونږ به هغې ته عصري علوم هم دې سره ښایو. اصل علوم زمونږ علوم دینیه دي. عصري علوم دا د دې چونکې ضرورت دی د وقت تقاضا ده نو مونږ به ورسره انشاءالله ماسپښین نه بعد هغه علوم ښایو، سهار نه به د مدرسې او دینی علوم چې کمی هغه به ښایو. اخراجات الحمدلله بس یو ملګري ذمواري اخیستې ده، هغه وی چې د دې هر څه نه بیغمه شي. الله رب العزت د هغې له اجر ورکړي. تر ننه پورې مدرسه هر څه تیار شو. د مدرسې د 1 روپۍ او د 1 کیسې قطارې نه مې چاته ویلي دي نه مې چانده کړې ده او دا مشر زمونږ اسرار محمد کاکا دی او د ده یو بل رور دی نو ماما زوی دی. بس دکه کسان دي چې دا هر څه اخراجات یې وکړل، الله دې ول ډېر اجرونه ورکړي او الله دې ته قبول کړي. الحمدلله د دې کلي چې کوم زموږ د اشاعت توحید و سنت ملګري دي ټول ډېر انتهایی په مینه باندې د ځای سره راځي، د ځای سره خپل کومک کوي، طلباو سره انتهایی په مینه باندې ملاویږي او طلبای کرامو ته هرکلي ته پرون ټولو لاړو راغلي ښه په خوشحالۍ باندې او چې طالب به راته نو د دې عوامو مسلمانانو وروڼو په تندي کې یا کومه خوشحالي چې به محسوسېده نو هغه طلباو په خپله محسوس کړه او هر طالب د هغې باقاعده بیان هم وکړو.